أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ودي آياتونو کې هم د مشرکانو چې کوم معبودان باطل دي د هغو عجز او کمزوري ذکر کیږي. الله رب العزت نه علاوه چې څومره مخلوق دی هغه کمزور عاجز او محتاج دی. الله تبارک وتعالى د احتیاج نه پاک طاقتور بادشاہ دی او د انسان مدد الله تبارک وتعالى کوي. د انسان کارونه الله رب العزت سمي، که بیمار شو شفا ورته الله ورکوي، که اولاد نه نو اولاد ورته الله رب العزت ورکوي. یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور. چاته وغواړي لونه، چاته وغواړي زامن، چاته وغواړي لونه او زامن ګډوډ او چاله شنډ بانجو ګرځي. که نور څه ضرورت وي هغه ضرورت یې الله رب العزت پوره کوي. الله نه ماسوا چې څومره مخلوق دی، جاندار دی او که بې جان دی، هغه چې د کوم جنس نه وي کمزوری لاچار دی، مافوق الاسباب د چا مدد او مرسته نشي کولی. والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم. الله نه ما سوا چې چاته تاسو اوازونه کوئ، چاله بلئ، د چا بندگی او عبادت کوئ، لا يستطيعون نصركم، اغیز تاسو د امداد طاقت نه لري. چې تاسو आवाज کوئ د امداد لپاره مدد نشي کولی، که تاسو आवाज کوئ د شفا لپاره شفا نشي راکولی، که تاسو आवाज کوئ د اولاد لپاره نو اولاد نشي راکولی، که تاسو بل څه ضرورت لپاره आवाज کوئ نو هغه ضرورت نشي پوره کولی، د مدد طاقت نه لري. ولا انفسهم ينصرون، او نه دوی خپل د ځان لپاره د مدد طاقت لري. نو چې کله د خپل ځان لپاره د مدد طاقت نه لري نو بیا به ستاسو لپاره د امداد او د نصرت طاقت څه ولري. چې یو سړی خپل ځان نشي بچ کولی، ځان نشي خلاصولی او د ځان مدد نشي کولی، نو هغه به د بل څه مدد وکړي، بل به څه بچ کړي او بل به څه خلاص کړي. وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعون. که تاسو د هدایت طرف ته بلئ نو نه اوري. دا مضمون مخکې هم تیر شوی دی. که تاسو ورته आवाज کوئ د څه حاجت دپاره، ضرورت دپاره، یا دا ووایئ چې موږ ته سمه لار وښیئ، موږ په سمه لاره باندې روان کړئ، نو د سمې لارې باندې روانولو طاقت دوی نه لري. ستاسو دا خبرې نه اوري، ستاسو حاجت نشي پوره کولی، د حاجت پوره کولو طاقت نه لري. وتراهم ينظرون الیک وهم لا یبصرون. د دې مثال څه دی؟ دا بوتان چې خپل په لاسونو باندې جوړ کړ دي او بندګي عبادت یې کوي، د دې مثال دی یو تصویر دی، یو فوټو دی. چې کله ته دې تصویر ته ګورې ستا دا خیال او ګمان راځي چې ته دا سړی ما ته ګوري، د هغه سترګې ستا طرف ته دي، ته وایې دی ما ته ګوري، او حقیقت کې خو لیدی نه شي، هغه خو تصویر دی، صورت دی. نو تصویر یو بیجان څیز دی، هغه خو لیدل نشي کولی، نه د لیدلو طاقت لري. انسان خدا ګمان کوي چې د ده سترګې ما ته برابر دي، ما ته ګوري. نو دغه مثال د دې بوتانو دی چې دې بوتانو ته دوی سترګې جوړې کړې دي او انسان چې ورته ګوري انسان دا خیال کوي چې دا بوت چېرته ما ته ګوري، د ده په ما نظر دی، خو حقیقت کې خو په هغه سترګو کې بینایي نشته دی، نظر نشته دی، هغه سترګې خو لیدلل نشي کولی، د لیدللو طاقت نشي لرلی. نو په ګمان کې انسان ته صرف دا راځي چې ته ما ته ګوري. وهم لا یبصرون، او حقیقت دا دی چې دوی لیدلل نه کوي. یا د دې تعلق د مشرکینو سره دی چې ته کله مشرکینو ته مسله د توحید بیان کې او په شرک باندې رد وکړي
نو دوی به تا ته ګوري سترګو سره خو لیدل کوي خو په زړه سره لیدل نه کوي د زړه په سترګو دوی تا ته نه ګوري ستا خبره اوري ستا حالات ګوري ته ورته مخامخ یې خو د زړه په سترګو باندې نه ګوري چې د زړه په سترګو وګوري او ستا پیغام قبول کړي ومني او ستا ملګرتیا وکړي ستا اطاعت او تابعداري شروع کړي داسې نه کوي بلکې صرف په دې مخامخ سترګو باندې دوی لیدل کوي او زړه سره قبول نه کوي والذین تدعون من دونه او هغه کسان چې تاسو یې بلئ ما سوا د الله نه لا یستطیعون نصرکم دوی طاقت نه لري ستاسو دپاره د امداد ولا انفسهم او نه د ځانونو دپاره ینصرون چې امداد وکړي خپل د ځانونو امداد نشي کولی وان تدعوهم الى الهدى که چېرته تاسو بلئ دوی د هدایت طرف ته لا یسمعو دوی نه اوري وتراهم ینظرون او ته ګورې دوی لره چې دوی نظر کوي ستا طرف ته لکه ستا طرف ته لیدلل کوي وهم لا یبصرون او حال دا دی چې دوی لیدلل نه کوي لکه لیدی نشي طاقت د لیدلو یې نشته دی تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا